ایډیټینګ تاسو کوئ په تصاویرو باندې نو پلیز د دغې نه ګریز وکړئ او دا د تباهۍ لار ده دې سره به تاسو په خپله تباه وبرباد ډېر لار کې خلک خندان جوړ کړي دا خندان باورو په دې به ورخېږو وا دې اورېده خپونه چې ډېر خلک تنقیدونه ګانې شوي د کلي مسلې ستونزې شوې د غریبانو خدمت شو بس سوشل میډیا هم د دې دپاره دغه کل ته څه پیغام لرئ چې یاره آیا راشي پښتون قوم میډیا ته که راني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو محمد فیاض عجز مخاطب شو د عجز ټي وي نه د عجز ټي وي په شیشه به نن تاسو ته څه معروف شخصیات ښیم کوم چې پخپله هم یو سوشل اکټیویسټ سوشل اکټیویټیز کوي او خدمت کوي د علما کرامو په یو نوي انداز سره یو نوی ټیلنټ راغلی دی جي هغه به موږ تاسو ته ښایو د هغې اظهار خیال هغه به موږ تاسو سره ښایو بل هغوی چې په کوم ځای کې شتون کوي یو پسمنده علاقه ده یو غریزه علاقه ده چې په هغې کې دوی دومره محنت کړی دی چې نن یو ډېر لوی پروګرام ارینجمنټ کړی دی او یو لوی پروګرام انعقاد یې دلته کړی او ډېر ښکلی پروګرام شو د باجوړ نه ورله علما کرام راغلي وو د هوشا علاقو نه ورله علما کرام راغلي وو نو دا ډېر خوشنصیبه انسان دی چې په دومره کم عمره کې ورله الله پاک دومره صلاحیتونه ورکړه او د دومره صلاحیتونو ماده پکې کېښوده نو ورځو جي د محترم جناب سید الله باجوړي صاحب په طرف باندې السلام علیکم ډېره مننه محمد فیاض صاحب ډېره مننه څنګه یې ژوند څنګه روان ستا دعاګانې د ټیم د زندګي د روانه ده ښه په موضوع کې حالات ښه روان دي میډیا سره هم د کله نه شوق راغی د هغې وجه څه وه میډیا ته ولې راووتی بس میډیا خو موږ د ډېر ماشومتوب نه زما شوق و زما کیمرې موبایل یې بس موږ به ویډیوګانې کولې دې نه بیا شوق و د کلي خبرونه شو دا ټیک ټاک دور دی نور دور دی داسې نه چې موږ به یا ټیک ټاک نشو کولی یا به بل څه کار نشو کولی ویډیوګانې شوې د کلي مسلې ستونزې شوې د غریبانو خدمت شو بس سوشل میډیا هم د دې دپاره استعمالوله آیا دا اوس چې کوم وخت دی یعنې مطلب د سوشل میډیا دور دی په دغې کې تاسو دغې کل ته څه پیغام لرئ چې یاره آیا راشي پښتون قوم میډیا ته که رانشي که راشي پازیټیولی ریسپانس سره دې راشي څه پیغام لرئ دوی ته بس دا وایو چې میډیا ته دې راشي د دې نه دې یو ښه کار والي میډیا دا ډېره یوه ښه لار ده چې څوک یې ښه استعمالوي دا ښه استعمالېږي چې څوک یې بد استعمالوي بد استعمالېږي په میډیا که ته وایې زه به نن سبا ټیک ټاک دور دی نور دور دی داسې نه چې موږ به یا ټیک ټاک نشو کولی یا به بل څه کار نشو کولی خو زموږ سوچ او فکر دا دی چې د دې نه موږ یو ښه کار والو او شکر دی موږ چې داسې کار اخیستی چې جمعیت علما اسلام دفاع هم شروع کړي د الله نه په دې ډېر خوشحاله یم لکه زه به دا ووایم که نن سبا یو نیک عمل په دې باندې وشي داسې یو فار اګزامپل یو ښه خبره ته چاله ورکړې په هغې باندې څوک عمل وکړي دا یو صدقه جاریه شوه یعنې دا ویډیو چې تر څو موجود وي هغو پورې به ستا هغه ثواب کېږي نو په دغې نیت ماشاءالله کله چې ما د جمعیت دفاع شروع کړې په دې کې ما الله کوم عزت راکړی ما صرف په دې وجه شروع کړی چې دا عالمان دي په دې پسې خلک په سوشل میډیا خبرې کوي خو بس په دې وجه مې شروع کړې چې د عالمانو دفاع وکړم او د آخرت ګټه وکړم زیاتره خلک داسې دي چې لکه زه دا نه وایم چې یاره راشي جمعیت ته نه زه دې ځای کې یو خبره تاسو ته اډ کوم که راځئ راشئ که نه راځئ مه راځئ خو کم از کم د علماو چې دا کم تذلیل شروع دی دا کومه بېادبي چې تاسو کوئ د عالم تصویر سره چې کوم دی هغه د فیمیل تصویر ټچ کول یا د هغې نه هغه سر لر کول یا نور چې څومره ایډیټینګ تاسو کوئ په تصاویرو باندې نو پلیز د دغې نه ګریز وکړئ او دا د تباهۍ لار ده دې سره به تاسو په خپله تباه و برباد شئ سید الله صاحب راتلونکي نسل جوان کول ته په اخره کې څه پیغام لرئ بس موږ دا پیغام دی چې ښې لارې اختیار کړئ د بدو لارو نه ځان وساتئ ځان له مستقبل جوړ کړئ او په داسې طریقه جوړ کړئ سبا تاسو خوشحاله یئ مستقبل بس لکه هر یو کس له پکار ځل د مستقبل سوچ وکړي خپل ځاني خو زما دا سوچ دی چې دنیا پاتې ده ژوند دی تېرېږي کوم وخت چې تېر شه ټول لاړی شاته پاتې شه زما سوچ او دا فکر دی او د الله ماله یو داسې زړه راکړی یو داسې سوچ راکړی چې د عالمانو مینه هم پکې اچولی زه د جمعیت سپورټ کوم مینه ورسره ساتمه زه ځان له مستقبل داسې جوړول غواړم چې زه بیا د عالمانو سره ناست پاس یم ګوره د وړوکوالي نه ما د جمعیت سره مینه کړې ده هغه مینه الله زما قبوله کړې ده او زه اوس د جمعیت پوخ کارکون یم په دې کې به تاسو ته تکلیف هم راغلی ځکه هغې وخت کې به یو کس وې تکلیفونه خو دومره تکلیفونه چې ډېر خلک تنقیدونه کوي چې یو کار د دین کې ته به ډېر لار کې خلک خندان جوړ کړي دا خندان باورو په دې به ورخېږو وا دې اورېده خو خپل منزل ته به ځان رسو کله چې په لارو کې کم سپي موږ ته غاپي که نه خو هغې ته موږ ګورو موږ به خپل منزل ته ونه رسو زه به یو خبره وکړم
زمونږ د خلکو له پکار دي کوم چې په ما تنقید کوي چې موږ ته ګوته نیسي او هغه کړي تنقید کوي نو هغې ته یو گزارش کوم چې تنقید برای اصلاح کوئ چې تنقید برای اصلاح نه وي نو هغه تنقید فضول دی. تاسو به کتلي وي چې ابله یو تنقید شوی په سوشل میډیا باندې هغه ویډیو چې بیا موږ راویسته نو بیا هغه لکه دغه اوسه نه و ثبوت نه و دلیل نه و راغلی ویډیو یې کړې وه نو بیا موږ هم جذبه کېږو موږ خو هم خلک یې پښتانه یو نو بیا خامخا انسان لکه تاسو وذ پروف راځئ سوشل میډیا ته هغه له په ثبوت سره په ثبوت څه به جواب ورکوو دا زموږ د جمعیت د کارکونانو دا یو دا ثبوت دی چې ښه په دلیل څه به جواب ورکوو. تاسو دا کومه اجتماع چې وشوه ماشاءالله ډېر ښکلی پروقار محفل و څومره شمولیت وشو څومره ملګري راغله دلته خو چې دا کوم اوبه دی کې خو تا ولیده چې ټول شمولیت والا تا ولیده شاته دا دلته کیمرې نه شاته چې دا کم خلک ولاړ دی بیا دننه کم خلک دی دا ټول شمولیت ته په دې کې د یو کس دغه نه دی ښه ماشاءالله دغه د دوی هغه محنت دی جی دغه 20-30 کسان خو تاسو داسې ولیده چې هغه د نوم د دغه نور خو ټول راپاڅېدل چې موږ جمعیت والا تا په خپله ولیده هر څه دې ولیده او انشاءالله کوشش به هم دی محنت به هم دی چې زموږ د علاقې خلک ګوره ډېر په جمعیت مین دی په علما ډېر مین دی او انشاءالله راج به راځي خلک دنیایي سوچ کوي دنیایي کار هم د اسلام سره راځي چې کله اسلام راشي دنیایي هر څه به کېږي انشاءالله. ډېره زیاته مننه سیدالله صاحب چې دومره ښکلی ارینجمنټ وکړو دومره ښکلی پروګرام هم را جوړ کړو بیا ډېر ښکلی علما راله د هغې بیانات به م انشاءالله تاسو ته په قلار انشاءالله هم په دې عجز ټي وي باندې په دې شیشه باندې به تاسو ته راځي او دا دومره ډېر زیات شمولیت وشو دا دومره ډېر زیات ملګري راله زما به دغه دعا وي چې الله دې دوی ته چې کوم دی هغه صبر نصیب کړي الله دې په دې پاکه پاټۍ کې په دې پاک جماعت کې چې کوم دی الله مزید ترقي ورکړي ډېره مننه